الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم في صحيحه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو د دعاګانو د قبولیت وخت ته گنو ملگرو دیزے کی قرآن کریم اختتام تا رسول دے دا قرآن کریم دا ختمونو پا مقبان دے دعاگانی قبلی گی دلتا دا شور چی دینو دوار کار نکی کنا ټول درود شریف ولولې ایماندارو مونږ او تاسو ټول ډیر ضرورتونه لرو ډیر حاجتونه لرو مونږ او تاسو ته ډیر مسائل دي مونږ او تاسو قدم په قدم الله ته محتاج یو الله رب العزت احسان وکړه دا یو موقع را لنصیب کا چې مونږ او تاسو په صدق دل سره په اخلاص سره د الله رب العزت نا سوالونه وکړو دعا ته متوجی شو خپل ضرورت هغه الله ته بیان کو مونږ او تاسو باندې د الله تبارک وتعالى ډېر نعمتونه دي هغه نعمتونه
س جسمانی نعمتونه دي، س روحانی نعمتونه دي، او دا نعمتونه د الله دا د شمیر نه بهر دي. اللہ رب العزت فرمائی اے زما بندگانو وفی انفسکم افلا تبصرون، تاسو د خپل بدن کې سوچو کې، د خپل بدن کې غور فکر وکې، تاسو سوچ نه کوئ، تاسو ګورئ نه ستاسو په دې بدن کې د الله سونه نعمتونه تاسو له په نظر راځي. اللہ رب العزت فرمائی الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، وزما بندگانو الم نجعل له عینین، د سترګو ته دی وګورا، که دا سترګې دې نه وي نو څومره مشکل وو. یو عالم د قرآن کریم په سترګو نابیناو، تراو کې به هم قرآن لسته، د قرآن د ترجمه درس به هم ورکو. توجه مشته که نشته؟ د چا چا چې توجه نشته د ګلاس اوچت کې جزاک الله. د چا چا چې توجه نشته لاس اوچت کې چې نشته توجه. څه خبره مې کوله؟ تاسو واقعي چې توجه مو ورې نشته ښه که نه مولوي صاحب خو په زور نه راوستي دلته. محترمو هغه سترګو باندې نابینا حافظ صاحب و، هغه ته شاګردان وایي چې حافظ صاحب ستا په اړه باندې څه ارمان دی؟ ځکه د هر چا بله ارمانونه د چا دا ارمان چې یو دوه چته بنګله مې وي، د چا دا ارمان چې یو پنځه میخې وي زما که نه، د چا دا ارمان چې غواګانې وي را که نه، او دا کوچ او غوړي او ماسته دونه جیره به ځمکه م وی، څوک چې زما دونه لویه عهده وي او ډېرې پیسې مې ګټلې، د چا دا ارمان چې یاره دا فصل مې ډېر برابر وشي او ګرانې خرڅ کړم. حافظ صاحب ته شاګردان وی حافظ صاحب ستا څه ارمان دی؟ هغه حافظ صاحب ورته عجیبه خبره وکړه، وی زما دا ارمان دی زه په تراو کې قرآن لولوم، په ترجمه قرآن پڑھاوم، په دې عظیم کتاب کې الله فرمای اے زما بندگانو لږ دې اسمان طرف ته وګورئ، لږ دې غرونو ته وګورئ، لږ دې ځمکې ته نظر وکړئ، داسې دې خوا وشه، دې اونو بوټو ته وګورئ، دې ځنګلاتو ته وګورئ. دا دې قرآن کې الله مونږ ته بیا بیا دعوت فکر راکوي چې لږ نظر وکړئ. اسمانونه الله پیدا کړي، بدیع السماوات والارض. نو حافظ صاحب ورته وایي زما دا ارمان دی چې الله رب العزت ما ته یو منټ دپاره سترګې راکړي چې داسې لږ وګورم د اسمان په څنګه کې د الله بیا بیا وایي چې نظر ورته وکړه چې دا ځمکه به څنګه وي، دا غرونه به څنګه وي، دا دریابونه به څنګه وي، دا نباتات، دا ګیر چاپېر ایریا به څنګه وي چې یو منټ یې خو لږ وګورم. هغه سره د دې قدر و، ما او تا سره خو د دې نعمت قدر نشته. په ما او تا د الله دونه نعمتونه دي، د الله رب العزت چې ویل ځان ته وګوره. اے محترمو مشرانو تاسو ډېر خوش قسمته یې، دلته تاسو د الله علماء کرام درکړي، مدرسې درکړې ده، دا ګڼو بچو قرآنونه ختم که. اے محترم مسلمانانو تاسو د غرمې نه راوالې تر د مازدیګره پورې ټیم د الله په کور کې د ماشومانو په مجلس کې د علماو په صحبت کې تیر شو. اے محترم مسلمانانو شریعت کې یو دعا راغلی ده چې کله تاسو د وړو بولو یا لویو بولو نه فارغ شئ یو دعا ووایئ. تاسو کې څوک څوک دعا وایي؟ ما ته پته ده یا به دوه کسانه وي یا به درې تنه وي. د پټي په کار ښه پوهېږو، په سودا کولو، په سودا خرڅولو ښه پوهېږو،
لکه اوس د اودسماتي نه وروسته به کومه دعا وي چې کله دې سطر دغه عورت پټ کړو یو دعا راغلې حدیث قسم د افسوس خبره ده څومره زندګي تېره شوه خبرې مو په جانس کې نه ځي خو دین نه زده کوو هغه دعا چې ده هغه دعا بعضې کتابونو کې اوږده دعا راغلې خو صحیح حدیث کې ډېره مختصر دعا راغلې ده دعا صرف دونه ده غفرانکه څنګه مې وایي دعا مې څنګه وایي تاسو چاړهګان نه څو چاړهګانې داسې چل اوس به ټول داسې چل د اودسماتي نه وروستو دعا غفرانکه څنګه دعا خدا به هغې ویل پکاري او په دې به سوچ هم کوو چې ږیره مې سپینه شوه خپې مې قبر ته ځوړندې شوې او دې رزقو کې به مړ کېږمه ګوره دا دعا راته نه وایه ده خبرې پوچه خوله کنځلې په جومات کې تیزې خبرې په کور کې ښځو سره جنګ بچو ته کنځل وینا ماشومانو ته غوسې یعنی که دا دونه ږیره مې سپینه شوې وه عمر مې د 50-60 ته رسېدلی و او یو دعا د اودس ماتولو نه بعد کومه دعا دا راته نه ده یاده د افسوس خبره ده که نه ده په دې ژړا پکار ده ولې مونږ او تاسو دعا وایو احادیثو کې دا دعا راغلې ده چې څوک قضای حاجت دے اوکر دو واړه بول یا لوی بول د دې نه فارغ شو په صحراګانو کې دی نو خپل ستر د عورت پټ کا باتروم کې دی نو باتروم کې بدن نه دعا نه وي بار بار نو کومه دعا بوایو دا ونن نه بعد د سپینګری کم تل په وادي زارو لګلا سوچل کې چې څوک په وادي زارو وای دا سپینګری مشران یادو ښه نوجوانان به موږ مدینه کله کا وعده چې بیا وعده نه پوره کیږي چې ته په رسول کې وسو سپېړې وي چې دونه دی عمر ورسېده او ته د قسمت دعا دې نه پیژندل ګرانه خو نه راګا کني زوته کې په یو هفته مو پیول کی کنه او پرانا کنه زوته شو محترمو دلته بعض محدثین یو خبره ذکر کوي دا دې غفرانه کا معنا دا یا الله مونږ ته نه معافي غواړو بخنه درنه غواړو دا دعا دغه وخت سره مناسبت سره دغه ټیم کې علماء استاد ذهن ته دا راځي چې الحمدلله وایو چې څه وایو خدلته حدیث کې دعا کوم راغلي غفرانک یا الله مونږ ته نه بخنه غواړو د څه بخنه غواړو بخنه د دې غواړو محترمو دا واړه بول دا لوی بول چې دا ستا په دې ګیډه کې دا ستا په مسانه کې دا ستا په کلمو کې دا ګندونه دا هر سوي او دا خارجي دی نه نو تکلیف به وو کنه هغه یو تنو واړه بولې بند شوي وو زامنو ډاکټر ته بوتلو اسپتال کې داخل کړ او ډراپونه ورته شروع کړ پیپونه ورته ولګول ډېر په تکلیف سره داغه واړه بول هغه ګوتو موتو کې داخلېده پکې هغه بلډ وینم پکې داخلېده ډېر په تکلیف او دردونو سره نو چې کله دغه واړه بول ډاکټر په دوايانو سره خارج کړ نو هغه زامنو یې ډاکټر صاحب ته تپوس وکړ پیسې ته نه واغستو د دوايانو پیسې د کټ د کمرې سمړه 15,000 روپۍ ته واغستو او به ډاکټر صاحب ته شکریا ادا کړه چې دا ما والد صاحب باندې تکلیف وو تا ولا علاج وکړ نو هغه واړه بول دي نه لر استاد ډېره مننه بابا په جړا شو بابا په جړا شو زامنو ترامن دکی بابا وی تکلیف د لبیا شو وی نه بچی تکلیف ورته نشتا نو دا جاړې ولې وی جاړم پدې چې
نن زمانه دا پیشاب ویستلی شو کنه په تکلیف سره ما ته انجیکشن شروع کې ډراپونه راتاو کې جوړ پیپونه راتاو لګول او 15-20 هزار روپے را نواغسته تاسو د ډاکټر شکریا ادا کا او کم زما الله کم زما رب هغه زما پیشاب زمانه روزانو باسي بغیر تکلیفه بغیر مشکلاتو نه بغیر د دوايانو نه خپ سہولت سره آیا مونږ ته داغي او شکریا ادا کړو رب نو پدې باندې د الله شکر ادا کول پکار دي خو ربا دا دون غټ مصیبت زدي دي فارغ کما زستا شکر ادا کول واړم نو رب ز پدې باندې ستا کما حق شکر نشم ادا کولې نو غفرانک رب تا نه بخنه واړم پوره شکر نشم ادا کولې دا الله دون ډیر لوی نعمتونه دي اے محترم مسلمانانو پدې وجہ احادیثو کې یو دعا راغلې ده یو دعا مدایا ده کا یو دعا تاسو د لپاره تحفه حدیث پاک کې دعا ده چې الله کوم نعمت کړي دا نعمت په الله سترګې را کړي نظر دې پکې وګونو کې دا وې دو طاقت لاس او خو کې طاقت نور بلا نعمتونه دي کما او تا دا واړو چې دا نعمتونه رانه الله وانخلي دا ټول واړو کړه دې لپاره یو دعا ده ما او تا ته الله دا عافیت را کړې دي دا صحت را کړې دي چې زما او استاد عافیت رانه الله بدل نکي په مصیبت سره دا رنګي په ما او تا باندې الله اچانک مو غریب کرانه ولي ذکا ان بطش ربک لشدید الله وی و املی لهم ان کیدی متین علیه بندگانو ته مهلت ورکوم اچانک راټینګو ها الله عزت بنده بیا اچانک راټینګم دا اچانک چې راټینګ کی کنه دا لوی مصیبت محترم پدې د دې اس پیدا نشته غره ها اچ یو الله را ناراضی دي کنه یو الله را نه خوشاله دي کدا ټول دنیا خپینو پروا نشتا وی فلیتک تحلو والحیات مریرا ولیتک ترضى والانام غذاب فلیت الذی بینی وبینک عامرنا وبینی وبین العالمین خراب وی سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے ټول خلق خپینو خپدی کنا سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے مد نظر تو مرضی رحمان چاہیے یہ اللہ را نہ خوشالے نو اے محترمو کہ اللہ را نہ خپن شي د دې لپاره منتخب پیغمبر علیہ السلام دعا ودلدا اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہ اکبر کبیرہ اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطک یا اللہ زپنا وارم پتا سرا زمان نعمتون ملر کے یا اللہ زمان عافیت مارے یا اللہ ما اچانک پا عذاب کی مفتلا کے یا اللہ زپنا وارم پتا سرا من جمیع سخط کا ترانا ناراض نشروا ترانا خپن چی کہ اللہ رانا خپشو دنیا او آخرت تباہ و برباد دا اللہ دیر نعمتون دا ماو تا سر چې الله بچی را کړی دي دام دا الله نعمتونه دي ښا دا کوم ماشومانو د کوم نوجوانانو چې دا قران وې چا په حفظ سره نو دا رنګي مو تا ته الله دا اولاد را کړی دي اے محترمو دې دا قران ولست چا په حفظ چا په تجوید چا په ناظرہ اے محترمو دیچے دا الحمدنا دیکھا توجہ کوئے محترم دیچے دا الحمدنا والناس پورے سورہ قرآن قلستو دا اول نوال تر اخر پورے دا دی پٹول ثوابوں کی دی سر دا دی مور اپلار برابر شد مور اپلار ورسا
برابر په برابر باندې شریک دي او چې کوم اولاد الله اکبر اے محترم مسلمانانو کم بچی د قرآن تلاوت کوي نوافل کوي د دین محنت کوي چاته تبلیغ کوي چاته قرآن بیانوي پدې وجہ بعض روایاتونه دا خبره ثابته ده چې کم بچی استا عالم دین شو ناشنا خبره ده چې کم بچی استا څه شو ها نن داسې موږ د سپېلې ترویج چې ورته دا یو بچی دین ته مدرسې ته راکا دا یو بچی د تیر شوي هفته کې فارغ شو نه فرق یې مړه علاقه کې ښایسته ښکاري په دې علماو خو دا وطن ښایسته ښکاري اے محترمو ستا بچی عالم شو دلته د علما دي مولانا بشیر الدین صاحب دی محنت کوي او دونا ستاسو د خلکو خیرخوا دی که نه چېرې د دې خلکو دا بچي نه دي ما ګورې داسې ملایان هم لیدلي هغوی په علاقه کې نور کاران ته نه شم سیوا کولی چې دا به بل به پکې مولا کېږي او ما سره به بیا په ښکر به راسره وایي هر وخت چې موږ دې علاقې ته راځو مولانا بشیر صاحب او د هغوی دا ملګري هغوی وایي یاره جي دې خلکو ته داسې خبرې وکړې چې زمونږ دې کورونو ته که رڼا راغلې زمونږ کورونو کې دا سکون او اطمینان د دین مطابق زندگی تیرول چېرې زمونږ د دې نورو مسلمانانو کورونو ته هم دا رڼا ورشي اے محترمو دا تماشه خو وکړه که نه چې ستا بچی په روژه کې په مصله مخکې ولاړ دی او ته ورپسې شاته ولاړې او ته ویې نیت مې کړی دی امام پسې هغه ستا بچی دی هغه ستا واره دی هغه ستا خوریی دی هغه ستا رشته دار دی ستا د ترور زوی دی ستا د ماما زوی دی قسم مې دی په الله کم بچی چې د مخکې ولاړو که نه ستا به د ډېرې خوشحالۍ نه د سترګو نه اوښکې راوځي دا مزه خو وګوره که نه مړه ته به مطمئنې دا څوک چې وفات شي نن زموږ علاقه کې یو زنانه وفات شوې وه 3 بچي یې مفلیان ما هغه ملګرو ته وی موږ په دې زنانه نه یو په دې خپل کار کړی دا بچي علم ته ایستي دا بچي به لګیایي درسونه ماشومانو ته سبقونه علمونه مسائل به بیانوي او مور به په قبر او برزخ کې د ثوابونو دا بلا تیرې به ورپسې ور رواني موږ او تاسو خپل آخرت تیر کړی محترمو ما او تاسو بلا بچي وو دنیا پسې اے محترم مسلمانانو جوړې درته نیسم جرګه درته کوم مینت درته کوم او زموږ مسلمانان د جرګې ډېر خاطر کوي یو بچي د خپل کورونو نه یو بچي دې مدرسه کې داخل کړي څوک دا جرګه مني څوک دا جرګه مني جزاک الله یو بچي سار د سکول ته ځي ماسپښین نه ماښامه پورې د مازدیګر نه ماښامه پورې دې ته حواله کې چې کوم بچي کې صلاحیت دی حفظ ته کېنوي چې کوم بچي کې د حفظ صلاحیت نشته کتابونو ته کېنوي دی محترمو دا یو بچي چې رب دا تعالی در کومه دا ستا دین د پاره وقف کومه دی باندې به زه خپل آخرت جوړوم د خپل آخرت دپاره د الله دپاره د یو بچی غواړو څنګه غواړو اے محترم مسلمانانو که ما او تا نن په دنیا کې د دې قرآن نه مخ واړو الله رب العزت فرمایي ومن اعرض عن ذکره چا چې زما د کتاب نه مخ واړو مخ اړول دا دي راغلینا په بچو یې نه زده کې بچي ورته نه وقف کې د قرآن نه مخ اړول دي بدی قرآن مارے غم خادو کی عمل نشتا ومن اعرض عن ذکری دا ہوئی دا قرآن راوالے رنا براشی انقلاب براشی اس میں باچا سے سر خبرہ کولا میں پدی ملک خدا درگاؤنو دا خلق پدی درگاؤنو تروانو درگاؤنو میں توافونو کولو خزی با اتر می جورانو نبے مال کی خوری روڑے نبے سٹلے میں دی ملک سبدا سیونا چی دی ردی کڑے ہو باچا سے بودا ډیر ګران کار وکړه تا ګران کار دنیا وته ور روانه و د درګاونو خلک غیر چا پیر تاویدو الته نظرانی او منښت وړي
دا خو الله احسان وکړ داسې علماء پیدا کړ دا قرآن راواغست د دې بیان وکړ خلکو الله پیژند چې مصیبت کې برا مدد شچغي یوازې یو الله ته وي ځکه کارساز او مددگار یو الله دی درګاونو ته بنځي هغه ته خپل حاجتونه نه وړاندې کې الته به نظر نیاز او منښت نه وړي په مصیبتونو کې به پتبه او کوفي کې به بچو ته کونجه کې او تارونه ناچي ماشومانو ته به یا زنانو ته به د باجا سره زمونه خپته ده په خوا چې به چا په کور کې ساروي نه جوړو کنه چا په دې چیرړې جوړو په دې وایي نو ته کېږي تاسو وګورئ چیرړې به ورته راځو کې باته وې جوړې دا باتیں نکل کو باتیں کیسا یا بچا دے بعض علاقوں کے اگر خوشبودار ہوتا بوٹے کا سیکس پیلنی دا دے وقت لوگی کول دے مشران ٹولو لوگی کڑی خواہ نو کسرے دا خوشبودار پارا لوگی کئی خوخا دا وکتوے دے اس پیلنی سرابا دے دا نظر نوا محفوظ کی دا غلطا کی دوا کتوے دا چیرڑی نلی دا با لوگی کوما او دې سره به د دغه بوټ د بدن ختمېږي دا د دې ایمان او عقیده په څېړو باندې جوړه شوې ده د څېړو په څه ایمان مسلمانانو د خلکو په څېړو ایمان جوړ ښه د څېړو ایمان الله اکبر استغفر الله دې قرآن کریم دا مسائل بیان کړه ځکه الله وایي دې قرآن نه مخ ماړوې چا چې زما د کتاب نه مخ واړو الله رب العزت فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الله چا چې زما د کتاب نه مخ واړو قرآن ته نه دی وزګار د قرآن د طالب خدمت ته نه دی وزګار مدرسې ته نه دی وزګار د دوستانو د پاره وسره ټیم شته د بچو د پاره وسره ټیم شته د اخبار کتو د پاره وسره ټیم شته بازار د تلو د پاره وسره ټیم شته د چکرو د پاره وسره ټیم شته او کوته قرآن بس د کول پکاري روزګاری ګونه چینو سوي روزګاری ګونه ما به یو درته دا قرآن زده کاوه کنه ما ته یې مولوی سي روزګاری ګونه مې دوا د دوی کو چې الله دې روزګاری وې څنګه دوا مې روزګار څوک دی یو روزګار هغه د کنه محترمو چې بدن کې کمزورواله پریشانی راغلی دا ډاکټر ته چیک اپ تلړو ډاکټر وته ویلې کمنډه کې شوګر خانم نه ټیسټ وکړه او یو وګته میاشتې بعد کټ نه را پاسې نه تاکي جراثیم خطرناک پیدا شي او د دنیا ټک دین شي کولې دیو د پټی نه وزګار او دې د نورو کارونو وزګار اوس بارش وکړه یو دک وزګار دې محترمو چې دې په هسپتال کې داخل شو دې صاحب پیراس دې د ګرځېدو قابل نه دی د دنیا غم خادي نشي کولې دې وزګار شو او دې سړی هغه وزګار دی محترمو چې چا سره جنگ جګړه رااله چرته په جنگ جګړه کې چانه یو داس پورته کو او 302 دا وکړو او سړی ارست شو گرفتار شو او دې جیل ته شو وي په دې باندې 20 سال قید با مشقت شل کاله باندې سزا شو اوس دې جیل کې داخل شو کنه وزګار شو اوس د پټی کار کوي د دنیا کارونه اوس نشي کولای اوس جیل کې بیغمه پروت دی اوس فارغ دی او دریم آغا چې ملک الموت راغی او سیت نه یوړل دی د دنیا کار نشي کولای اوس په قبر کې پروت دی مې دواله توګه چې ته دی وته وزګار ولې دا دوا ورته وکړه ځان په خپل وزګارو نو الله رب العزت فرمایي چا چې زما د قرآن نه مخواړو جنب ولا تنگ کما پریشان وي دنیا کی با پریشان پا قبر کی پریشان پا قبر کی عذابنا پا قبر کی لڑمانان پا قبر کی طول تیاری پا قبر کی چینجی زکا محترمو دا قبر روزانہ اعلان کئی زد چینجو کوری ما زد تنہائی کوری ما زد لڑمانانو کوری ما زان سرا رانا روڑا اے محترمو مسلمانانو دیکھو دنیا او پا قبر کی سزا شوا اللہ فرمائی وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعما دا قیامت پر از بیڑون را پورتا کما
دا کم تن چې قرآن ته نه وزګار الله د قیامت پرز به رون را پورته کم دی به واویلا شروع کی دی به چغې وی رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا رب دنیا کې خو زما غټې غټې سترګې وي ما خو پې لیدل کتل کوله دا زه ولې ړوند راپورته شومه الله به ورته وفرمایي کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا دا کتاب مې درلیږلی و ته دې ته دنیا کې نه وي اوزګار ته دې ته نه وي اوزګار ته د دین محنت ته نه وي اوزګار ته تبلیغ ته نه وي اوزګار نه یم اوزګار نو وکذلک الیوم تنسا نن الله تا ته نه دی اوزګار چې ستا مغفرت وکړي ښه ته نن پاتې در الله د رحمتنا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمایي اقرأوا القرآن قرآن سره دوستی جوړه کېدار اخله نن نه بعد محترمو د دوستۍ لاس به دې قرآن ته ورکو فهمو ده که مشران یې که کشران که بچی دوستی به د الله دی کتاب سره کوو او لاس به یوازې نه ورکو غاړه به ورکو غاړه او د وفادارۍ دوستی به ورسره کوو خوښه مو ده که نه د چا چا خوښه ده نن نه بعد به څه کوو قرآن سره به دوستی کوو چا سره خو د بې وفایۍ دوستی نه ګورې ښه یو دوست داسې که نه چې ورته وی راځه هغلته کې تکلیف دی او چا سره مې جګړه راغلې ده دی ویره زه خو نیم اوزګار او څه کارونه مې دي او چې سبا ته ورته وی راځه دغه ځای کې یو پروګرام دی او ښه د مزېدار خوراکونه دي پکې راځه چې زه جوړه جوړه به ګرځو نو یو خو دغه د غرض دوستی که نه خود غرضه دوست نه وفادار دوست چې قرآن رانه مال غواړي څه وکړو قرآن چې رانه مال غواړي مال به لګو بچي رانه غواړي نو بچی به ولا قربانو محترمو که وخت رانه غواړي نو وخت به ولا ورکو نو دا قرآن به بیا د قیامت پر شفاعت کوي خپل دوستخه دی به ولاړي دی به مخ کی الله تبارک وتعالی دی د دې بچو دا ختمونه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی تاسو مونږ سره یو دا وعده وکړه چې یو بچی به قرآن د فارغو چې ستا په کور کې حافظان او قاریان او عالمان جوړ شي کنه محترمو دویمه مطالبه تاسو نه دادا محترمو ګوري اوزګاریده نشته ښه اوزګاریده نشته نو اے محترمو دا کم مشران کسان چې یې که نه نو چې په دې میاشت کې خو خامخا یو 3 روزه نقد ولګوي خوښه مو ده د چا چا خوښه ده په دې میاشت کې نقد 3 روزه او د 4 میاشتو کلک ارادې وکړي خوښه مو ده چې صلاحیتونه زمونږ د الله د دین دپاره استعمالیږي په شوق سره درود شریف ووایې په دې موقع باندې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلیږي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اے رب ذوالجلال سموي سموورد زمون په عمل کې راولې رب ردی علاقې دي مسلمانانو دي سپین روبو دي سپینګیرو دي مشرانو ځوانانو دي کشرانو رب ستاره دین خبرې ډېر په مینا ډېر په درناوي ډېر په محبت اے رب ذوالجلال ډېر په عقیدت انابت سره اورې دي د دې ټولو جولې د خیر ډکې کې رب اے رب ذوالجلال مونږه ستا په کور کې راجمع شوي یو ستا حبیب وایه چې الله ته حیا ورځي د دې خبرې نه چې دا سپینګیري ورته لاس پورته کي او الله خالی واپس کوي رب دې اجتماع کې دې ختمونو په پروګرام کې رب ډېرو سپینګیرو ته لاس پورته کړي وړو وړو ګلالو بچو اے رب ذوالجلال واړو واړه کچکویونه دې ولیدي ځوانانو لاسونه پورته کړي اے ربا مونږ جرګه کوو منت کوو د ګناه ډک یو ربا لاسونه مو د ګناه نه ډک لاسونه مو په ګناه ککړ مخ مو په ګناه ککړ سترګې مو په ګناه ککړې غوږونه مو په ګناه باندې ککړ ربا سوچونه زموږ ګنده فکرونه مو ګنده اے پاکه پروردګاره زموږ تصورات ګنده ربا د شپې په ګناه کې مبتلا د رزم په ګناه کې مبتلا اے پاک پروردگار خلاص چاته ونیسو بل رب راته نه دی معلوم بل در راته نه دی معلوم اے ربا ته مو ربې ستا در ته راغلی یو تا ته مو دا کچکولونه پورته کړي خیر درنه غواړو ربا
رب مونږ د خپل دره بېنما هم واپس کې ربا رب زمونږ د واړه واړه کچکولونه خالي مه واپس کې ای رب ستا نه ستا رضا غواړو ای ربا ته زمونږ نه راضي شي ربا که ته زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي ربا تا نه په دنیا کې هېڅ یو طاقت تپوس کوونکي نشته ای ربا زمونږ ګناهونه معاف کړي ای ربا مونږ خو د ګناه د سر نه والې تر پو پورې د ګناه نه ډک یو ربا مونږ د ګناه نه پاک کړې ربا زمونږ تصورات پاک کړي زمونږ سوچونه پاک کړي ای رب ذوالجلاله ای پاک پروردګاره زمونږ په حال باندې رحم وکړي ربا دې علاقه کې زمونږ مولانا بشیر صاحب دې سره دا نور ملګري ربا ستا د دین محنت کوي ای رب دې له په عمرونو کې په کورونو کې نور برکات واچي رب دا علاقه د علم د علماو عظیم مرکز وګرځي ربا ای پاک پروردګاره د دې علاقې هر یو کور ته د علم رڼا راولي ربا ای رب دا والدین په خوشاله کې د کوم ملګرو چې ختمونه کړي نوجوانانو ماشومانو بچو ای رب دا د خپل خاندان د پاره سبب د عزتونو وګرځي ای رب ذوالجلاله زمونږ دا ملک پاکستان دا د امن ګهواره وګرځي د چا په کورونو کې دشمنۍ خفګانونه تربګنۍ دشمنۍ په دوستو سره بدلې کړي د چا په کور کې د ښځې خاوند د زامنو د مور پلار خفګانونه وي ربه دا خفګانونه یې ختم کړي د خوشحالۍ ژوند ورته نصیب کړي ربه د حاضره مجمع کې د چا څونه شرعي حاجات دي ربه د غیبي خزانو نه ونه پوره کړي د دې مدرسې ضروریات هم د غیبي خزانو نه پوره کړي ای پاک پروردګاره د ورځې او د شپې ترقي ورته نصیب کړي څونه مسلمانان د ختمونو کې شریک دي نارینه دلته راغلي زنانه کورونو کې د ختمونو کې شریک دي ای رب ذوالجلاله د دې ټول شرعي حاجات د خپل دره پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم یو درخواست کومه کنه دا زمانه مشران ته ټول ته دا خواست کنه چې مهرباني دی وکي څومره خپل ماشومان دي ماشاءالله لارې د بدو سترګو نه وساتي د مشرانو ته زما ټول دا خواست دی یو فقیر سړی ما زما درخواست زما ته ټول درخواست دی چې دې ماشومانو سره لږ خواري وکړي او بیا په مزه کوي دویمه خبره وره دې ځوانانو ته وایم کم سړي من ولیدلو من فیصله وکړي کم سړي چې د ځوانۍ عمر غلط تیر کو پوهیږئ په پښتو پوهیږئ کم سړي چې د ځوانۍ عمر غلط تیر کو چې کله هغه په پیرې کې شي نو بار خو پرېږده پردی خلکو د هغه په خپل کور کې ځای ني نو زما ځوانانو ته ټولو دا خواست دی چې د ځوانۍ د عمر خو ښکلې تیر کړئ پوه چې ډېره ګزاره کوئ درېیمه خبره واورئ که چا درته یو خبره زیاته وکړه ما باندې خپله راځي نو تاسو بد مه ګڼئ جنګ مه کوئ ټیک شو تاسو ته که چا پیغور درکړو که نه نو ورته وایي مړه وایي کشر نه پوهېدو که بل چا درکړو وایي مړه مشر نه پوهېدو که بل چا درکړو ماشومان مړه ماشومان پسې پوهېږي نو تاسو ماښام بیا وګورئ چې هغه خلک به تاسو جرګه راولي او ستاسو نه واپي تاسو بیا خپل عزت وګورئ که نه نو دا خبرې مې یو دوه درې په دې وکړلې چې لکه زه هم د جلال نه راغلی یم ځای مې لرې نو تقریر مې نه شو کولی ځکه چې کلي ته سړي ته لواري خبرې نه سړي نه هېرېږي نو زما د الله د رضا لپاره دا خواست قبول کړئ چې خپل ماشومان راټینګ کړئ دی وخت دی او خپل ماشومان منځنه پاسوئ او خپلو ماشومانو باندې سبقونه ووایي دا مو کړه باقي چې دی تاسو ته چا تحفت دی چا ته به نه وي په دې دی چې موږ زوره زوره اخیستی دی دومره پوهېږي چې دا مولوي صاحب لارې ولا ژوند کې ډېر برکت واچي ده چې سوره قربانۍ کړي ستا دپاره نو مهرباني وکړئ ده ته وګورئ چې ده دومره قربانۍ کړي دا قربانۍ خپلې په ځای کوئ او دا ماشومانو باندې سبقونه ووایي د موقع نه پیدا والی ګورې بیا به ارمان کوئ وخت به سره تېري جزاک الله